السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا نننۍ ویډیو زمونږ چې کوم دی د شوګر په باره کې ده. ډېرو ملګرو چې کوم دی د دې دپاره میسجونه هم کړي چې موږ ته د شوګر څه علاج ووایه، ځکه نن سبا په هر کور کې لازمي یو د شوګر مریض دی. الله جل جلاله د ټولو د شوګر چې څومره مریضان دي، الله جل جلاله د هغې ته چې کوم دی صحت ورکړي، الله جل جلاله د هغې شوګر چې کوم دی هغه ختم کړي. زمونږ خپله چې کوم دی والده ده او هغې ته هم شوګر دی، الله جل جلاله د هغې شوګر هم ختم کړي. او ما ورته دا وظیفه چې کوم دی او دا عمل ورته ما شروع کړی دی، نو زما زړه غوښتل هم دا ما چې دا زه خپل ځان دپاره زه خپلې والدې دپاره کوم، نو زما زړه دا غواړي چې زه نورو خلکو سره هم شیر کړم، ځکه ډېر مجرب عمل دی او انشاءالله د الله په حکم سره به د دې عمل د وجې دا شوګر خامخا ختمیږي. انشاءالله میاشت کې دننه به د شوګر دا مریض چې کوم دی بلکل د شوګر نه خلاص وي، یعنې شوګر به ختم شوی. او عمل ډېر اسان دی. نن سبا که وګورئ نو په هر کور کې یو لازمي د شوګر مریض دی. نو راځئ هغه عمل درته ښیم. هغه عمل څه دی؟ هغه دا دی، الله جل جلاله قرآن مقدس کې فرمای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دا آیات مبارکه دی. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. دا چې کوم دی دا آیات مبارکه به په کاغذ باندې لیکي او ساختونه به کې او دا چې کوم دی دا به ورته ورکې. ګوره انشاءالله د الله په حکم سره به ستاسو د شوګر دا مریض چې کوم دی بلکل به ټیکي د دې سره. سهار هم ورته ورکوئ او ماښام ورته هم ورکوئ. دغه ورته لیکئ، ساختونه ورته لیکئ او په اوبو کې ورته اچوئ، دا ورله ورکوئ. سهار هم ورله ورکوئ او ماښام هم ورکوئ. انشاءالله د الله په حکم سره به په میاشت کې دننه د شوګر دا مریضو دا به بلکل الله جل جلاله به ورته صحت ورکړي. دا ویډیو چې د چا خوښه شوي هغې خدمت کې دا عرض ده چې نورو ملګرو سره هم شیر کړئ، چې نورو خلکو ته هم ور ورسي. چا ته ګوره یو مسلمان ته چې فایده نشي رسولی نقصان به ورته هم نه رسدی. دا چې کوم دی د فایدې یو څیز دی، دا یو مؤمن مسلمان سره شیر کړئ. دا ډېره ښه خبره ده. والسلام. ډېره